کتونکو دا وخت موږ سره د قومي وطن پارټۍ صوبایي انفارمیشن سیکرټري شبیر خان موجود دی. شبیر خان هم دغه تاسو پوښتنه کوو چې د قومي وطن پارټۍ په دې وخت کې کوم چونکې اپوزیشن کې دي او حکومت هم داسې طریقې سره روان دي چې بدامني د امن امان حالت کوم دي خراب دي. د قومي وطن پارټۍ سم میشن دی په دې وخت کې د امن امان په حواله باندې. السلام علیکم. بنیادی خبره دا چې د صوبې کوم واکمن دي د صوبې کوم بسایکیزات طبقه هغه دې ټیم کې د صوبې د امن امان حوالې سره یا د صوبې د خراب د معاشي صورتحال په اړه باندې بالکل مکمل ډول باندې ځان سایته کړي دي. د هغوی ترجیحات چې کوم دی نو هغه خپله اجنډا چې کوم د هغوی د مرکز سره د جنګ ټاکلې ده هغې باندې هغوی کار کوي او د صوبې ټول معیشت یې چې کوم دی په خپل جلسې باندې هغه نن د صوبې صورتحال دا دی چې صوبې سره د نازولو تقریبا د کوم دی پیسې نشته. نن په صوبه کې د پنشن چې کوم دی نو رقم نشته. هغه ټولې پیسې دې ته دغه صوبې معلومېدلي دي. ولس چې کوم دی نو هغه دونه تنګې ته راغلی دی چې د امن امان صورتحال تاسو وګورئ په هغې کې په ملک دننه او ملي په دې صوبه کې دننه چې کوم دی د جنګ صورتحال جوړ دی. افراتفري ده. داسې یو بېګان کې دغه صورتحال روان دی چې څوک د چا نه خبر نه دی په لږ لږو خبرو باندې دا ټول فرسټریشن بنیادي طور باندې د بېروزګارۍ او د دلته کې د بدامنۍ او دا چې کوم د معاشي صورتحال دی د هغې وجه ده. او چې کوم د صوبې وزیر اعلی دی یا د صوبې چې کوم صوبایي حکومت دی هغه مکمل طور باندې د دې مسلو نه ځان سایډ ته کړی.